شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیہ مور تیار کو مدرسې ته لېږل او نصیحت یې ورته وکړو وی بچیا زما یو څو خبرې واوره. اولنۍ خبره دا ده د نصیحت په طور باندې چې بچیا هر قسم حالات که د باندې راشي او هر قسم وقت که د باندې راشي نو بچیا رښتیا وایه او دروغ ونه وایه. ماشوم بچی دی جو ماشوم مور تیاری نو هغه به څونه ماشوم وي 9 کالو وي ځکه چې د 10-12 نه چا خوشي ماشوم ځان په خپله تیارولی شي. خپل بچی له نصیحت وکړو چې بچیا رښتیا وایه دروغ به نه وایه. هر قسم حالات د باندې راځي هر قسم وخت که د باندې راشي رښتیا وایه. بچه لاړو په لاره کې په دې باندې ډاکوان پیښ شول ټوله قافله ولټول شوه ټوله قافلې والاونه چې دوی سره 100 ډاکوانو دې واغېستل دې ماشوم پسې رالل ډاکوان دی او د دې ماشوم نه تپوس وکړه چې بچی ستا سره څه شتې پیسې وایي او زما سره شته دی وایي مونږ خو ستا جیبونه ولټول ستا په جیبونو کې خو پیسې نه وي و زما مور دی بنین کې لاندې ګنډلې دي ځکه ماشوم وو څه ضرورت مطابق پیسې ولا جب کې اچولې نور په دې بنین کې محفوظ ځای کې ورته ګنډلې. دا ډاکوان د دې ماشوم نه تپوس کې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د زمانې لوی ولی تیر شوی دی د دین دیت دا ولایت دا درجه څنګه ملاو شوی دا او دین الله پاک دا ولی څنګه جوړ کړی دی. ګورئ د دې ټول کامیابو د دې ټول ترقۍ د الله د ولی جوړېدلو شاته د مور یو نصیحت دی وسره. ډاکوانو د دې نه تپوس وکړو چې بچیا خلک پیسې پټي او تا مونږ ته وایي چې زما سره خو شته دی نورې پیسې هم شته ټول خلک دروغ وایي تا ولې رښتیا ووایي. هغه ورته وایي تره زما مور ما ته نصیحت کړی چې بچیه دروغ به نه وایه نو د دې د وجې نه ما تاله دروغ نه دی ویلي ما رښتیا وایي چې زما سره پیسې شته دی. د مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د واقع ذکر کړی دی و دا 12 یا 14 کسان دا ډاکوانو و دا ټول دی ماشوم ته راجم شو حیران دی وته په دې کې هغه یو مشر आवाज وکړو چې خبردار نن نو ورستو چرته به هم غلط کار نه کوو نه بډا کې کو هیڅ پې نه توبه واسه ټول شاو. او په دې کتاب کې هغه لیکلي دي چې دا ډاکوان غیر مسلم وو کافر وو و دیو ټولو په دې یو ځای باندې کلمه ویله مسلمانان شول دا ټول ډاکوان او دا هغې نه تپوس وشو چې تاسو د کومې خبرې د وجې نه مسلمانان شوي هغوی مونږ اسلامي مذهب او اسلام په دې یو خبره باندې مونږ ډېر متاثره شوي او ډېر زیات په مونږ باندې اثر کړی دی چې اسلام مسلمان دومره سچا دی نو دا اسلام به څومره سچا مذهب وي. د محترمو نصیحت دا ډېر لوی کار ورکوي. ګوره د دې د وجې نه د بچو په تربیت په حواله باندې سینکړو کتابونه لیکل شوي دي سو لکه کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي خو د هغه ټولو کتابونو نچوړ 3 خبرې دي وای کله چې هم یو مسلمان یو کافر خپل بچیلا 3 نصیحتونه او خي او 3 عادتونه په خپل ماشومانو کې پیدا کړي